فقهاو لیکلی دي چې د شریعت په اصطلاح کې جهاد دې ته وایي استفراغ الوسع في مدافعة العدو، د دشمن په مقابله کې خپل ټول طاقتونه صرف کول، خرج کول، خپل ټول طاقتونه چې کم الله درکړي دي د دشمن په مقابله کې او داغه په مخالفت کې دا ټول خرج کول. اوس دغه طاقت خرج کولو اعلی درجه دا ده چې انسان خپل جان پیش کی او غي سره په میدان جنگ کې او جنگيږي. د دې پسې دویمه درجه ده کو انسان په خپل نشي جنگېدلې نو خپل مال په ذریعه سره مجاهدین تیار کی چې هغه سره په میدان جنگ کې او جنگيږي. دریمه مرتبه دا کو انسان سره مالم نشتا او غریب دی او په خپل نفس سره جنگېدیم نشي، نو کم از کم په هر میدان کې، په هر منبر نه، په هر ځای کې د کفارو خلاف جهاد باللسانو کې په ژبه باندې دغه اصلیت ټول قوم ته واضح کی. نو دک ته ویل کېږي جهاد. او نور علما فرمایي هو قهر الاعداء ای المحاربه مع الكفار. جهاد دې ته وایي چې یو انسان د دین دشمنان مغلوب کی، دغوی اصلیت قوم ته واضح کی او د کفارو سره په میدان جنگ کې او جنگيږي. دک ته جهاد وایي.